والذي يدل على أنه التصديق وحده أنه سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب في قلوبهم الإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان ولم تؤمن قلوبهم ولما يدخل الإيمان والذي يدل على أنه التصديق وحده افیس صاحب د محققینو چې کوم رائے وا چې ایمان عبارت ته صرف تصدیق نه دی او د ایمان دک یو رکن دی قدرې چې هغه تصدیق دی ویږي او ایمان بسیط ته مرکب نه دی ذو اجزا نه دی نو دا غي د فار دلیل هغه دا اقوال د الله تعالی دی چې په دې ټولو کې د ایمان نسبت قلب ته راغلی دی ایمان نو چې قلب ته نسبت راغی نه پته ولګېدله چې د ایمان محل زړه دی ایمان او ما ته ګورئ د ایمان دا درې اجزا چې جمهور وښودل چې هغه تصدیق دی اقرار دی او عمل دی نو ما ته ګورئ په دې دریو کې صرف د تصدیق محل زړه دی او د اقرار محل زړه نه دی د عمل محل بلکې اقرار خو ژبې سره او عمل خو ارکان او اعضاء سره نو پته ولګېدله چې د ایمان محل زړه ګرځولی دی او د ایمان نسبت زړه ته کړی دی نو ښکاره خبره دا ده چې د ایمان هغه معنا چې کومه زړه والا ده هغه به مراد وي هغه صرف څه دی اقرار نه دی عمل نه دی تاسو پوه شولئ په خبره باندې نو زړه باندې د ایمان په دغه اجزاو کې دا درې اجزا چې تاسو وښودل عمل نه کېږي زړه باندې اقرار زړه باندې نه کېږي صرف تصدیق د زړه فعل دی تاسو پوه شولئ نو پته ولګېدله چې ایمان عبارت ته صرف نو والذي او هغه سیز یدل چې هغه دلالت کی علی په دې باندې چې انه ایمان التصدیق وحده یوازې تصدیق دی تصدیق یوازې د ایمان دا نور ندی ها اقرار او عمل ورسره نو دا والذي يدل على انه التصديق وحده دا ټول مفتدا ده پوهیږئ او انه سبحانه دا فتاویل مفرد سره دا ول خبر ده پوه شولئ به خبره باندې انه سبحانه چې بشک الله پاک هغه الله پاک چې هغه پاک دی اضاف الایمان هغه اضافت او نسبت ته څه کړی دی د ایمان کړی دی الی القلب ستا زړه نو دا څومره آیاتونه چې دی دلته ذکر کی نو ټول دلالت کی چې ایمان د زړه صفت ایمان نو چې ایمان د څه صفت دی نو پته ولګېدله چې د ایمان نه عبارت او ایمان نه مراد صرف څه دی تصدیق دی ځکه د زړه صفت چې دی هغه تصدیق دی عمل اقرار هغه د ژبې او د اعضاو څه دی تاسو پوه شولئ به خبره باندې ځکه دا خو هر سړی مني چې تصدیق دا فعل القلب دی تصدیق دې کې خو را سره دې ملګري دی چې تصدیق په ژبه نه کېږي او تصدیق په اعضاو باندې نو چې دوره را سره تاسو ومنل او الله تعالی د ایمان نسبت چاته کړی دی زړه ته کړی خو جو دا به هم اوس منئ خامخا چې د ایمان نه عبارت صرف څه دی تصدیق دی ځکه زړه کې صرف تصدیق راځي دا نور خو پوه پې شولئ به خبره باندې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كتب فی قلوبهم الایمان الله تعالی د دې زړونو کې ایمان لیکلی دی ها حفیظ صاحب وګوره ایمان د دې په زړونو کې نفي د څه دپاره راځي ظرفیت دپاره نه قلب ظرف شو او ایمان مظروف شلو ایمان نو ایمان به په زړه کېږي نو ایمان به هله په زړه کېږي چې د ایمان نه صرف تصدیق والی ځکه اقرار والا ایمان خو په ژبه کې عمل والا خو په اعضاو کې پوه پې شولئ دی بل آیات ته ګورئ وقلبه مطمئن او د ده زړه په ایمان سره مطمئني په ایمان سره نو هغه د زړه موصوف شو په څه سره
په اطمینان بالایمان سره، په ایمان سره، په کمالی ایمان سره. ولم تؤمن قلوبهم، د دې زړونو ایمان نه دی راوړی، د دې زړونو پته ولګېدله چې ایمان زړه راوړي، نو زړه کم ایمان راوړي؟ هغه تصدیق والا فقط. ښه ولما يدخل الايمان في قلوبكم، او لا تر اوسه ایمان د دې زړونو کې داخل شوی نه دی. پته ولګېدله چې د ایمان مدخل او د داخلېدو ځای او ظرف څه شی دی؟ زړه دی. نه هغه کم ایمان دی؟ تصدیق. دې پورې پوه شولې؟ دا دلیل شو په دې خبره باندې چې د ایمان محل زړه دی، ایمان محل، او د ایمان محل چې زړه شو نو د ایمان نه به هغه ایمان اخلي چې هغه زړه کې راځي، هغه صرف تصدیق دی، اقرار او زور سره نه دی. اوس وعطف علیه العمل الصالح سره په دې خبره دلیل نسی چې عمل د ایمان په مفهوم کې داخل نه دی. ها لپاسې په لیکلي استدلال علی عدم دخول العمل فی ایمان. اول خو عبارت صرف د تصدیق نه دی، نو دینم معلومه شوله چې د عمل نه عبارت نه دی، خو هغه ته التزامن او ضمنن معلومه شوله. اوس صراحتا دلیل بیانی چې عمل وکي. وعطف علیه العمل الصالح، الله تعالی عطف کړی دی په ایمان باندې عمل، او په مواضع لا تحصى، په دور ځایونو کې چې هغه د شمار نه بهر دی. ها هغه په شمار کې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نو وګوره عمل صالح معطوف شلو او ایمان نافی سے ما ته ګوره که ایمان عبارت ته نشي د دې دریو اجزاو نشي او ایمان څه شي؟ مرکب شي. ایمان څه شي؟ نو عطف د عمل چې بچا باندې راځي په ایمان باندې، نافی سے دا به عطف د جز بچا باندې راشي په کل باندې راشي. ها ځکه ایمان تاسو وایي کل له مرکب دی د دریو سیزونو نه یو په هغې کې څه دی؟ عمل له. نو تاسو ته لاندې دی لیکلي چې اذ الجزء لا يعطف على الكل، د جز عطف په کل باندې نه راځي. پوهېږه په خبره باندې؟ او دلته خو عطف راغلی دی، نه پته ولګېدله چې عطف تقاضا د تغایر کی. نو عمل صالح یا عمل دا د ایمان نه علاوه دی، ایمان جدا شی دی او عمل صالح دا جدا شی دی. ایمان د زړه فعل دی او عمل هغه ده. دویمه فیصه وقرنه بالمعاصی، الله تعالی ایمان مقرون او پیوس کړی دی د معصیت سره. په ډیرو آیاتونو کې ایمان سره د معصیت نه راغلی دی. نو ما ته ګورئ که ایمان عبارت ته د دریو اجزاو نشي، نو پکار دا ده چې کله معصیت راغی نو عمل لاړو، نو چې عمل لاړو نو ایمان دې لاړ شي، نو چې ایمان لاړلو نو ایمان د معصیت سره جمع کېدلی. او الله تعالی خو په ډیرو آیاتونو کې ایمان او معصیت څه کړي دي؟ پته لګیږي چې ایمان سره معصیت جمع شو، نو ایمان عبارت ته صرف تصدیق نه دی، خیر دی که عمل نی. ځکه دلته عمل تلی دی، د عمل په ځای معصیت راغلی. پوه شولی په خبره باندې؟ فقال تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وان طائفتان، کچرې دوه ډلې من المؤمنین د مؤمنانو نه اقتتلوا آفس کې د یو بل سره جنگونه شروع کی، د مؤمن سره جنگ کول او آفس کې اقتتال دا گناهی کبیره ده. گناهی نو چې گناهی کبیره شول نو معصیت شو کنه. ما ته ګوره دا طائفتان موصوف ته او من المؤمنین صفت ته او اقتتلوا پتا حکم کړی دی. نو چې کله ته حکم وکې په یو موصوف بصفتین باندې، په یو موصوفو، نو د دک حکم په ټیم کې به د موصوف ته دا صفت میلاوي، دا صفت بسی. نو ما ته ګوره د اقتتال حکم په دې طائفو راغلی دی کنه، او دا طائفې موصوفې دي په صفت ته څه سره؟ نو کم ټیم کې چې دا اقتتالي هغه ټیم کې به دا صفت د ایمانی. پوهېږې کنه بیا په موصوف باندې ولې حکم راتللو؟ که چېرې دوه ډلې د مؤمنانو نه اقتتال وکړي، نو دی چې اقتتال کی نه د اقتتال ټیم کی دی مؤمنان دي، نه هغه د ایمان هم شته دی، اقتتال هم شته دی، دواړه جمع شو کنه.
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص ایماندارو پتاسو قصاص فرض شوه دی په القتل په مقتولینو کې په القتل قتلا جمع ده قتیل قتیل بمانا مقتولو یعنی سمر مقتولین چی دی نو اغی کے آفس کی مساوات تے ہاں سدے دا مطلب نا چستان یو سڑی یو کس وجلے دے او تویزبتی دو قصاص کو نا دو قصاص نا دے مساوات نا دے دو ظلم دے دا مدینہ منورہ کی دو ڈلے وی بنو نذیر او بنو نذیر زورورو ہاں ناغیوی چی زمون نا سڑی ہو وجنے نمونگ بدن دو وجنو ہاں که زمونگ نا مخذ ہو وجل نمونگ بیا نا اللہ تعالیٰ سو مساوات تے مقتولینو کی تاسو نا یو اغینبم تاسو نا خد اغینم الحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا تاسو پوش ولے بہرحال ایماندارو پتاسو قصاص فرض دے نپدی یا ایوہ الذین آمنو کی قاتلم راگے کنا قصاص حکم ہوا غتا متوجہ دے نو آغا دے قاتل ہم دے قتل ہم کڑے دے قصاص پہ لازم شوے دے او مومنم دے نپوئی گئے بہم الذین آمنوا اغا کسان چی ایمان راوڑے دے ولم یلبسو ایمانهم اخفل ایمان ندے خلق کڑے بظلم دا ظلم سرا نو اولائک لهم الامن وهم نو دا دینا مبہوم سرا دا خبر معلوم شولا چی ایمان کل کل دا ظلم سرا مخلوط کی گی خواہ نو آغا دے ظلم معصیت تے ایمان ور سرا سشوے دے پو پیشولے بیسے نو دا دری دلیل شو خواہ یو دا چی ایمان نسبت زلط شوه دی او خکارا خبره دا چی ایمان کی صرف دا تصدیق زلو والا فعل دی دا نور خو ندی کنا دویم عمل صالح عطف شوه دی پا ایمان مانی نکا دا یو شیوه نا عطف بنرات للو نو دا تقاضا دا تغایر کی چی عمل صالح غیر دی دا سنا او درم معصیت سر فکار داره چی ایمان دی بیا جمع نشی ځکه دلته خو جز تلی دی عمل صالح نو چې تلی دی نو ایمان دې هم لاړ شي نه ایمان شته دی د معصیت سره نه فتح ولګېدله چې ایمان عبارت ته صرف مع ما فيه من قلة التغییر مع ما سره د هغه نه فيه چې په دې قول کې چې مونږ ایمان عبارت ته صرف تصدیق نه والو دې کې قلة التغییر دی ها لاندې لیکلي بالنسبة الى المعنى حفیظ وہ پا لغت کی منگوی ایمان عبارت تسن دے تصدیق نہ دے او پا شریعت کم ایمان عبارت تصدیق نہ دے خود دلتا صرف دا تصدیق سر متعلق ذکر دے التا صرف تصدیق او دلتا تصدیق بجمیع ما جا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم پونش ولی بخبر آمان لأنه اقرب الى الاصل ذکر دیوس اصل تسدے اصل نمراد غمانا دا پاسی لکلی اذ لا فرق بینهما الا باعتبار خصوصیت التعلق فرق نشت دے اگا تصدیق او دا تصدیق خاصه شلو ها پونش ولی بخبر مانی اپی سے بلا وهو متعین الارادت فی الآیہ او ایمان پا مانا دا تصدیق سرا دا متعین الارادہ دے مانا دی خا یقینی مراد شوے دے متعین مراد شوے دے پس کی پا آیات کی ولی اپی سیبا شاعتا بار آگلی دا یؤمنون بالغیب یؤمنون نما تا گورے باچی رازی ندا پسی لی دا اگا ایمان کی رازی چی دا غین تصدیق والی او که دا ایمان دا سوالی دا مجموعه والی ندا غی پسی لگی سن رازی اذ المعدى بالباء ذکا کم ایمان چی متعدی شی پس سرا ناغا هو التصدیق واغا صرف سدے تصدیق تے للمجموع دا مجموعہ سنا دا تاسو پوش ولی بخبر امان دیدے پوری پوش ولی وفاقا ہاں اذ المعدى بالباء ذکا کم ایمان چی متعدی شی پس سرا هو التصدیق وفاقا اگا تصدیق تے اتفاقا ہا دیم وائی چی بیا ایمان نا عبارت سے دے تصدیق تے تاسو پوش علیہ خبر امان ثم اختلفا ثم دا بلا مسئلہ بیانی
حفیظ صاحب یو سړی صرف تصدیق بالقلب کی صرف او اقرار اونکی په جواب باندې نو آیا دا صرف تصدیق بالقلب دا کافی دی د دې لپاره چې دی په د عذاب مخلد نه خلاص شي قیامت کې او دی پی ما بینه و بین الله مؤمن دی کنه دی دا اقرار خود څه د پاره دی دا خود اجرا د احکام د دنیا د پاره چې په دنیا کې د خلق مؤمن وای دنیا کې دی مقبره د مسلمانانو کې جنازه پیوشي دا وشي ځکه شریعت خو زمونږ استاد ټول خبرې په ظاهر بنا کړې دي ځکه مونږ خو د باطن نه یو خبر چې دن نسدي خو بار چې په خله سره اوزي او په اعضاء سره اوزي دینه مونږ ته پته لګيږي چې دا مؤمن دی او دا غیر مؤمن دی نور دن خبره خو الله ته معلومه اوس یو کس ته حفیظ صاحب په اقرار باندې قادر دی په اقرار باندې خ اقرار کولای شي وخت ور سره شته دی پوهیږي یو سړی چاړه دی نشي کولای یو سړی داسې حالت ته چې تصدیق وکړلو چې اقرار کون وفات شو مانه ټیم ورته میلاو نشولو پوهیږي به خبره باندې نه خو ورته وخت شته دی آلات برابر دي د اقرار هر څه برابر دي نو آیا د دې کس لپاره دا صرف تصدیق کافی دی چې دی ان الله مؤمن دی په صرف تصدیق سره او کنه اقرار څه دی ضروری دی پوه شولې به خبره باندې اقرار څه دی نه یو ډله دا چې صرف تصدیق کافی دی ها صرف او دا تصدیق چې دی نو دا کافی دی دی ان الله مؤمن دی او دی به د عذاب مخلد نه پرې سره سي او ما ته ګوره د اقرار مثال وی دا سي دی لکه د چې اقرار نو کو لکه یو بل فسق یو کو یو بل ګناه یو نو نور ګناونه د ایمان سره جمع کیږي کنه او بیا هم دی پوهیږي او دویمه ډله دا دویمه ډله چې نه اقرار څه دی ضروری دی ها اقرار څه دی پوه نه شولې به خبره باندې اقرار د وجه نه به دی څه ګرځي مؤمن به ګرځي اقرار د وجه نه به څه ګرځي مؤمن به ګرځي او اقرار د ده دپاره په داسې ټیم کې چې دته وخت شته دی د آلات برابر دی اقرار کولی شي نه د دپاره اقرار څه دی ضروري دی نو دغه دغه بیانې ډلې ثم مختلفه بیا اختلاف شوی دی په دې خبره کې چې ان مجرد التصدیق دا صرف تصدیق بالقلب هل هو کاف لاندې لیکلي ای فی النجات دا یوازې کافی دی پوهیږئ لانه هو المقصود ځکه مقصود خو د کدن نسیز دی دا بار خو دا خو صرف د خلقو د فاره چې خلقو ته فتح ولګېږي چې مؤمن دی پوه شولې تاسو مسله اورېدلې ده که نه او لاندې ستاسو حاشیې چې کوم دی امام غزالي صاحب په حواله نقل کړی دی پوهېږئ چې نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک کې راځي الله تعالی به وفرمایي چې د جهنم نه دی هغه سړی راوځي چې د هغه په زړه کې د ذرې برابر سي او افیسر اقرار نه خو چې صرف زړه کې پته لګېږي چې دی راوځي خو جو دته نجات میلاو شو دته خلاصې میلاو شو دا ولې میلاو شو صرف تصدیق دی که نه اقرار پکې څه نه دی لأنه هو المقصود ځکه مقصود هم دغه لاندې لیکلي والاقرار انما هو ليعلم وجود التصدیق چې د تصدیق فتح ولګېږي پوهېږئ او دې دپاره چې احکام پې څه شي نو آیا دا صرف تصدیق کافی دی ام لا بد من انضمام الاقرار او کنه خلاصی نشته دی د پیوست کولو د اقرار نه به د دې تصدیق پوهېږئ اقرار به ورسره خامخا څه کوي خدا د چا دپاره للمتمکن منه د هغه چا دپاره چې د چا قدرتي د اقرار ښه لاندې لیکلي هو من یساعده الآلة مع الوقت آله هم برابر ده په ژبه اقرار کولی شي او وقت ورسره هم دی خو قدرت شته دی یو سړي قدرت نشته خو مؤمن دی پوه پې شولې نو قاضي صاحب ولعل الحق هو الثاني ولعل شاید یقیني خبره نه کې شاید حق کېدی شي چې دا دویم قولي ها چې انضمام الاقرار پکار دی اقرار دی ورسره
او دلیل کی څه پیش کی ویل انه تعالی ذم المعاند اکثر من ذم الله تعالی د معاند ذم بیان کړی دی زیات د جاهل د ذم نه. ها اپی سب چې کم سړی حق پیژني خو په جبه اقرار نه کی په جبه نو دا معاند دی معنی دی زیدی دی ولې به د خله نه راوباسي دا صحیح کړی دی ذم یې کړی دی زیات یې کړی د چا نه د جاهل نه. جاهل کم جاهل المقصر چې هغه تقصیر او کوتاهي کوونکی. تاسو پوه شولې څنګه کړی دی قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانیه وانهم الا یظنون. دا جاهلان دي. ها یهودو کې چې کوم جاهلان دي نه الله تعالی دا غي زم بیان کو معمولی غونده. ها ومنهم امیون بعض امیان دي لا يعلمون بس صرف ورته وی پویږي نه الا او انهم الا یظنون بس دی خاصه پاٹ کل روان دي نور ورته یې سنوي. ها ورپسې په اخوا فویل للذین هلاکت ته ویل تو ګره دا هغه کسانو د فار یكتبون الكتاب او ویل لهم مما نفکرر الویل دی ته ویل مکرر کو کنه په نشله به خبره نه کما ته ګوره صرف علم کافی وي صرف تصدیق کافی وي او اقرار ته نه حاجت نه د دې معاند به خدای د زم داغه نه سیوا نه بیان. تاسو په نشله به خبره ها نو خلاصہ تاسو محشی لیکلی چې د معاند نه عدم اقرار د معاند نه دا اقبح ته په نسبت ته هغه عدم اقرار چې هغه د جاهل نه یو ده. خلک وی دا کما وی دا جاهل دی نه پوي په نه شوله به خبره دی نه پويږي کنه او چې کوم سړی پويږي نه ار سړی چې کوم نه ملامت کی کنه دې پوری پوه شوله نو په دې وجه باندې چې زمي بیان کړي دي نه پته ولګېدل چې اقرار ضروری دی. اقرار تاسو پوه شولې به خبره باندې خو پیسې دی باندې کته نه کیت یو ټک کړي دی چې نه دا ته چې کوم دلیل بیانې دا دلیل صحیح نه دی. ها فيه ان المعاند غیر مصدق بل عارف دا معاند نه دی دی تصدیق نه کی دی د صرف معرفت ته قدرې دا شی پیژنې چې او دا حق ته خو نسبت ته حق والی او د صدق ورته الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم صرف معرفت او معرفت کافی نه دی تصدیق کافی دی. نو د چې الله تعالی دا بد بیان کړي دا په سو جواب دی دا په دی وجه نه چې د سره تصدیق شته دی او د اقرار نه کی نه د سره تش معرفت او تصدیق نه کی نه پوهیږي به خبره باندې د دې وجه نه هو للمانع سر اول قول والا چې کم دی دا غي دلیل بیانې وللمانع او د چا د پاره د مانع د پاره چې هغه منع کی سو چې اقرار ضروری نه دی صرف تصدیق سره دی نو داغه د پاره دا گنجائش ته دی ايجعل الذم چې وګرځي دا زمواله دا خدای چې د بد بیان کړي دی نو دا په دې وجه نه چې د اقرار نه دی کړي دا لیل انکار د څه د وجه نه او لا لعدم دې اقرار نه کی په نشوله د دې وجه نه تاسو محشلی کلی کوم مطالبه وشول او تا اقرار نکو نو دا ته معاند او زیدی ښه نو دا دنه څه نشته دی ولکه تصدیق نشته کوي نه تابع بار رئیسله اقرار به کړو کنه تا ته خو رکاوټ بار نشته دی تاسو په نشوله ها نو وللمانع هغه کس چې هغه منکی سره ها دا انضمام الاقرار لره چې اقرار سره دی ضروری هغه د لپاره حق شته دی چې هغه وایي چې خدای د بد بیان کړي دا د دې وجه نه چې د اقرار نه دی کړی د ترک اقرار د وجه نه بلکې لیل انکار د څه د وجه نه او لا لعدم الاقرار